د ډېرې نفع دپاره د ذخیرې د جمع کولو ممانعات. تاسو زمیندار هم خفه کېږئ، موږ ته اکثر ووایو چې یاره د نرخ دپاره دا څیز مه ساتئ، هر یو څیز چې دا زه نه وایم، دا زما خبره نه ده، دا د الله د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم حکم دی او د هغوی فتوه ده. حدیث دی عن معمر روایت کې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضور مبارک میں فرمائی من احتکرا فهو خاطئ، چا چې جمعواري وکړه نو دا سړی خطاکار دی، دا سړی خطاکار دی. د مسلم شریف حدیث. او بل روایت عن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم، عمر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حدیث مبارک نقل کړي. قال فرمائی الجالب مرزوق، جالب څه ته وایي؟ هغه څوک چې د بهر نه غله راوړي او په خپل علاقه کې خرڅوي، دا مرزوق دی، یعنی الله تعالی د هغه د رزق کفیل دی. او بیا فرمای والمحتکر ملعون، او محتکر یعنی د ګرانۍ دپاره یو څیز جمع کوونکی دا ملعون دی، یعنی دا الله لعنت پې باندې شوی دی، دا الله د رحمت نه لرې کړی شوی دی. الله پاک دې موږ تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. اکثر په وطن کې یو څیز شاټ شي، هغه په وطن کې ډېر پروت وي، خو دې خلکو ګودامونو کې پټ کړی او د بیع دپاره، د ډېر نرخ دپاره، د ډېرو روپو دپاره. نو محترمو دا چیز ناروا دی. په خپل حصه باندې صبر پکار دی، قناعت پکار دی. څه چې دله الله مقرر کړي هغه به درته میلاویږي. ولې په خپل تقدیر باندې مخکې کېږي او ولې حلال مال په حرام واخلي؟ محترمو داسې ډېرې خبرې دي چې هغې نه حضور صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او هغه نن سبا په معاشره کې عام دي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته امن نصیب کړي.